زما عزتمندو په دې روی زمين کې داسې خلق شته چې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم ذات مني، نه جنت مني، نه دوزخ مني. داسې خلق شته چې فرشتیم نه مني، قرآن نه مني. خدا سے لا سکنی دي تیر شوی چې مرګ نه منکري. مرګ داسې یو حق او اټله فیصله ده. مرګ راضي ارچاله خدا مرګ دا د چا د لپاره خوشحالي وي، د چا د لپاره غم وي. هر چا د لپاره غم نه. ډېر صحابه کرام او متبع سنت علماء کرام د اغینا د مرګ په وخت کې د خوشاله کلمات اوریدل شوي دي، د خوشاله اظهار کړی دي په مرګ باندې چې مال مرګ مرګ سره به دا مرګ مومن بنده ته یو رکاوټ دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زیارت او په ملاقات کې د جنت کې د جنت او د آخرت هغه موضوع کې دا یو رکاوټ دی دا مرګ. نو مومن لچ مرګ راشي نو هغه د مومن خوشحاليږي او خفقيږي. ورته حدیث مبارک کې دی الموت تحفه المؤمن، د مومن سړی د پاره مرګ دا تحفه ده. تحفه د خلق خفقيږي نه، تحفه د خلق خوشحاليږي. خدا چاله تحفه ده، مرګ چاله تحفه ده. چا چې د مرګ تیاری کړي ټول عمر په دې تیر کړي چې مرګ کې ورا سره سکیږي، د مرګ نه پس ورا سره سکیږي. کو بیان هغه دا خبري، کو مجلسي باغی کوم دا غم دا خبري، کو کرداري، کو عملي، هغه ټول د دې د پاره چې د مرګ نه پس ما سره سکیږي. داغه د پاره مرګ تحفه ګرځي، خوشحالي ګرځي. وی جون تیر کا د روزه پشان چې مرګ دراشي د اختر پشان، یعنی مرګ د خوشحالي ځان سره وروړي. او ته چې دنیا ته راتلی تا جړل خلق خاندل، اوس داسې جون تیر کا ته چې زی چې ته خان دی خلق جاړي. ار مړې نه خان دي، ډیر مړې جاړي چې ډیر مړې ډیر په سخت تکلیف کې چې وي ته ځان داسې کا چې ته زی چې ته خان دی خلق جاړي. کله چې مؤمن بنده مړ کیږي الله جل شانه د ته فرشتي را لېږي، ا فرشتي د یو بل نه مخکې کیږي. د مولوی صاحب د وفات نه مخکې یو ورځ مخکې راته یو کس رنګ وی طالبان هم د مولوی صاحب د ناس دي او په اسونو باندې خلق د اسمان نه روان دي، زده لګولې دي. ما دې دا حدیث دی چې کله د نیک بنده روح غشتي کیږي فرشتي یو بل سره ضد کوي چې دا یو رانه مخکې نشي، دا نشي، دا سعادت ما ته ملو شي. احمد یان مولوی سره دی کو سعادت درکم چې دا سعادت ما ته نصیب شي او دا سعادت ما ته ملو شي. نو فرشتي ضد لګي. مؤمن بنده نه چې روح غشتي کیږي، روح وی د دې ځنه ته یو رومال کې خو دی شي، هغه جنت رومال او د جنت خوشبو وي. هغه خوشبو پسې دا روح دومره بقرار شي چې بخپل اور پسې روز را بار شي ور پس. نو چونکی یوازې زما د پاره نه د پورا علاقې د پاره د غم د واقعي چې د جنازې نه پته لګېده چې ټول په دې غم کې ما سره شریک دي. الله د ټول جزای خیر ورکړي. نو ما وی چې د جمعه صرف د مولوی صاحب مختصر شان حالات زندگی هغه مخې ته راشي موږ د سبق واخلو. مولوی صاحب نوم ټولو ته معلوم دی. د پلار مولوی صاحب نوم سبحان الله، د پلار نوم فصیح الله. پلار یو درجه نیمه سبق ویلو، نور بیا بالکل زمینداری ټول تر مرګ زمینداری کړو. خپل ځمکه مو سره وی پردې مو سره می خپل ځمکه کې کافی حد پورې وسمشتا. بیا د دې پلار چې کومو د مولوی صاحب نیکه مولوی رحیم الله زمنګ د سپینګری چې کوم عمر نډیر دي دي ته دغه تاریخ او د علم والولا او للهیت هغه ورته پته چې څومره د الله والا سره. اوس دا موقع کمه ده چې زه دغه وضاحت د دې رحیم الله د پلار نومو علي احمد، او علي احمد د پلار نومو عطا احمد، د عطا احمد د پلار نومو سید احمد.
او دا تقریبا د عمرزو پټوارخانه کې دا سلسله د دې ځمکې د وجې نه اوس هم موجوده ده 51 پورې زمونږ نیکانو کې علماو کوم چې زما خپل نیکه دی د مولوي صاحب والد صاحب صرف دې پکې عالم نو یعنی زمونږ د کور نه د علم دا شمه مړه شوه کله مړه شوه کله چې دا 51 ته راورسېده نو زمونږ نیکه علم ونکو زمونږ د کور نه تر دې پورې نیکه ورسېده چې نیکه مې بیا ګیره وخوړله الله دې وبخي اخر کې خو بیا ډېر بزرګ شوی 4 میاشتې لګولې وې مولوي صاحب هم سکول تعلیم وکاو اته مې چې پاس کو نو دته شریف الله کاکاو درګو ټال به او سفید ګولې چې صاحب دا تبلیغي مرګریو دوی ورپسې ولګېدل او مولوي صاحب داسې عام وخت یې روس دیندارۍ دغه نه کو بلکې دومره پورې ما د نیا نیکنه اورېدلې دي چې مشر تر باندې موږ سبق لولېګا بلاړو دی بنت قرآن سبق لبم ډېر په مشکله لګو غاړه به وینه کې خو دا ورته بیا د تبلیغ والا مرګرو رضاکه چې تم سره یو لس ورځې ولګاوه ډېر په مینا محبت او په اکرام د سپینګیره مشران واغشته الله دې دغه قبرونه د نور نډک کی دا څومره اجر کاته چې د مولوي صاحب د دې کې داخل عوام کسان علماء نو دغه په کې پوره حصہ ده چې مولوي صاحب تیار کړو دی خوا کړی هغه په مولوي صاحب قاری وکړه مولوي صاحب غاړه کې خدا نیا مې وای ودا سي چل به وکړو دله موږ په ورکول سخی کاکا دکانو په دی میاګانو محله کې اوس هغه دکان نشته زمام یاد شي سخی کاکا باندې مشهور او ارسه پسې به چونګه ورکولا نو هغه سخی کاکا سره زمون پیټې کو کور د ذمہداري کور او بس په مولوي صاحب روزانه وړل روزانه به پیسې وروړي چې سبق کې دي کله چې دې دا ترغیب ورکو نو مولوي صاحب خپلم یو نیام یو مولوي صاحب ما د مټ پسې کپڑا وتړله او د کپڑا کې په مغه وخت کې دري سکی والا پیسې وی هغه پیسې چې بده په سره کولې ما په دې کپړه کې ورټومبلې او نیاته مې وی چې سخی کاکا وای چې د لس ورځې به یو ځای در کوم او روزانه نشم در کولې یا مې زمړه کې خوشاله شوم چې زسه خو به جوړیږي سبا جمع کیږي دا څه به موږ نه پیګو هغه به د جمع کولې صرف د لس ورځې دی خرچیلا اگر چې لکه دله داسې طریقه نو په کار په اجازه خ کار ل روان او هغه وخت کې خلافې نو دا طریقې وکړه نکه مې وی زه د سارو په زکم لاستما وی ما دی ولید چې بستر راوستو د شپې 1 بجې په دیواله ول بستر راوستو بیا وړې د ورپسې وی ما به ځان غلې کړو د شپې 1 بجې لاړ د کسانو سره ملو شو د ساري دوی سره مانځه پسې تشکیل کې لاړ د کور را په پټه اجازه ورته نه ملاوي لس ورځې چې ولګولې او واپس راغی زندگی مکمل بدل شو ما ته یو ورځ وی یو بچی زمونږ د خاندان نه علم تلو دا خزانه او دا نعمت نه موږ محروم شیو نن به تام چرته ګوټ بلچی کوله په تبلیغ نه وي کو دا دعوت او تبلیغ نه وي ما مو تام ممن چرته ګوټ بلچی وم کوله نه به دا عزت احترام او نه به د اخرت مزي وي اصل مزي مقصود د اخرت دی نو هغه لس ورځې سره زندگی بدل شو بیا دینی علوم پسې ولګي دا تقریبا اته مې پاس کړو نه هم کېو چې دا اشاره ولګولا اغه نه پسې نومانیه کې اته کال سبق ویلو نومانیه چې دا اوس کوم مهتمم دي د پلارو اغه د دیوبند فارغ د مفتی شفیع صاحب چې معرف القرآن لیکل دي دا هغه هم جمعاتو هغه سره شاګردي بیا وړه دوره غټه دوره د کوړه خټک کې شیخ عبدالحق رحمت الله علیه مولانا حسن جان رحمت الله علیه مفتی فرید صاحب رحمت الله علیه دي حضراتو نه دوره او دا غینه پس درس او تدریس او دعوت او تبلیغ د خپل کار وي او دا سه انهماک سره لګیدلو چې خلک حیران کړي تاسو مونږ ته هغه خلکو ته پته نه لګي چې وسره یو ځای شپې نه دي سبا کړي ورځ نه دي سبا کړي چې وسره سفر کړي دی هغه ته پته لګي چې دا کم پای والا او څومره مهنت والا او څومره مجاهدی والا د شپې چې تر مرګه د هسپتال کې د داخلي دو د شپې پوری دونی می چې ډیر به بیان شو 3 بجې
دا به دې پاسېده تر د سار اذانه پورې جړاګانې دعاګانې نه ما ته بېګا یو مولوي صاحب ما هسې د مدرسې کاته ماسخوتن رالمه ما یې درېیمه وشوه چې لږ وګورم څه حل دی نو قرضي او کاتب ډېر پریشانه شوم نو دلته یو عالم دی اوس هم شته ناست دی ما ته وایي مولوي صاحب به د شپې 3 بجې جړل دعاګانې مې کولې د دې دقه یوه لار دی هغه به خلکو ته لاس نه نیسه د نورو مدرسو والا په شان چاندو پسې نه خپله ګرځېدلې نه شاګردان ګرځولي خرونو دغې نه پسې تقریبا دی ملکونو ته سفرې شوي یو ځل تبلیغ جومات ځان سره تیار کړ نو بیا ورسره خرچه کمه وه نو د ده پیسه کې په چیت لډېری کې یو کوټه او یو سړی وړوکي شان کور رسېدلی نه د مور یې رسېدلو د مور نو مور د بیبي دا په ما را خرڅ کړه پیسې به درله بیا درکړم هغه یې ترې واخیسته او هغه یې خرڅ کړو په هغې پیسو سفر له لاړ 18 میاشتو سفر و هغه وخت کې به 18 میاشتو سفر و اوس بندي شوي دي اوس د کالي زه د یو کال وم ما ته نیاوې ته د یو کال وي هغه پیسې دي بیا ما وام غشتې نیا مې وایي چې زما ضرورت و ما ته چې به ما راکې خیر دا چې ما ته هغه پوره کړی ځان هغې سفر کې دي تقریبا د عربو ټول ممالک پیدل والی دي دا د 18 میاشتو سفر به دا به پیدل و په دې کې به د حج ورځو کې ځان سعودي ته را رسو مکې مکرمې ته وی چې کله سعودي ته راورسېدو مکې مکرمې ته دا ما مولوي صاحب نه خپله مې اورېدلي دي او یو کتاب کې د هغې حالات زندګۍ کې او بېګا مې هغې کې مو کتل وی چې زه راورسېدم نو د حج کې به دومره رش نه و د حج نه مخکې ورځې وي نو ډېر زیات بېحاله شوم ته به داسې خراب کړم چې زندګۍ نه مې تمه ختې شوه سم لاستم مطاف کې سترګې مې ورغلې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ما ته وایي چې پاسه سبحان الله ما ته چې الله رسوله خوځېدې نشم بیمار یم ما ته چې مړه جګ جوړې پاسه وي چې پاسېدم سترګې مې غړې کړې وي ټیک ټاک نه مې دوی خوړلې وه نه څه او د مرګ په تمه م لاستم چې مرم خو هسې مرم خو چې د مطاب کې مړ شم بس ویدې ته م لاستم خرونو یو ځل دا به هم ډېرو ملګرو ته یادي اجتماع له تلي نو د سټیشن کې امامتي و دلته یې درس و د جمعې مونځ به دلته په بل چا پړاوه خپله به هلته پړاوه دلته راتلو نه پس هم اجتماع له تلي نو هلته په روډ باندې بسونه ودرېدل دی خو چونکې امام و نو ده له ټولو نه مخکې منډه کړه چې زه داسې وکړم چې دا خلک په انتظار پاتې نه شي هغه دی چې څنګه منډه واله د شا نه بل بس راغلی دی والی دی او دومره لرې بوخته و خټې هغې ته ایشتې دی چې هغې ته ایشتې دي بیا ورپسې کسان کوم ورغلي دي هغه هم بوخته شوي دي رایستوله بیا چې رایستې دي پټې او اسپتال ته بوتلې او مونږ کور ته اطلاع راغله چې مولوي صاحب وفات شوي دي تاسو وله د قبر و د ټیم جنازې وخت وله مقرر کړي او د قبر غم وله وکړي زه بره په کوټه وم نیا راته خشاک راوولی پسې ختلي وم ما دا خبره واورېده بس هلته په ژړا شوم راکوزېدم هم نه بیا راپسې بره راوختل په پایا په غېږ کې راکوز کړم خدای به خیر کړي ما ته داسې یاد دي لکه دا وخت او دغې کې یو 5-6 غنټې پسې مولوي صاحب کټ کې راوړو صرف سترګې ښکارېدې نور ټول جسم پټی او سا پکې وه هغې نه الله روح کو مطلب مې دا و چې د الله لار کې چې الله دا قرباني مو واغېسته چې د جسم مرضو ډېر ډوکي یې والله په چیرې کړل ماته یې کړل دا د هغه دپاره سعادت وه نبي علیه السلام یو سفر کې روان و نو ګوته مبارک یې زخمي شوه خپلې ګوتې ته وایي ای ګوتې مبارک شه ته به د قیامت پر ورځ د الله دربار کې زما ګوی ورکې او زه دومره خوش قسمته شوم چې زما وینه د الله لار کې توی شو سټیشن نه مقتدیانې چې زه غټ شوم ما ته تپوس کړی یو ځل ما دا څه کیسې وه وي 2 ټاټکي الټې د وینو کړی وي او بیا هم جم دی پاتې شو هغه ټوله وینه کاته کې لیکلې شوې ده ابې نن په کار راځي او وینه به نن په کار راځي ګانا ته تللی دي 2 ځله افغانستان ته سفر شوی دی اسټرالیا ته 9 میاشتو سفر شوی دی دا ټول د الله فضل او کرم خدا کمال او پکې چې ځان خوله نو په بس دا پکې وغټ صفت و بس د خوخه و چې زما سوکړو تعریفونه کی بس په ماړو څوک دا ګمانونه کی چې دا راڅه غټالم چرته بچې دي شاګردانو دستربندې لرو غوښته او وی به زمونږ استاد العلماء دا دی به ورغه مېک به ته واغشته یمه کولې و بچیا هغه سپیکر کې به ورته په دې وړه سخت به سره کېده دا یو ځل وته شاګرد په پوسټر کې لیکلو شیخ القرآن هغه لام نړو هغه
دستاربندۍ خبره ورسره کړې ولا نه ګوره هر مدرسې مهتممي که نه د مدرسې په بوړو د مدرسې په پیډ د مدرسې په مهر د مهتمم نومي په دنیا کې واحده مدرسه د مولوي سبحان الله صاحب مدرسه ده چې په یو شیز به د هغه نوم پیدا نه کوي داسې غټ اخلاص داسې غټ اخلاص زه وایم چې دا کم کسانو دا ځمکه ورکړې وه دا خو تاسو ته به یادي مولانا عبدالباري جان صاحب قاضي فضل دیان صاحب قاضي فضل منان صاحب دا هغې د وخت شروع شوې ده او دا ځمکه دا ټول ترتیب د هغې شروع کړی دلته مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه راغلی و باباجي صاحب مقبرې ته د باباجي صاحب عرس لا د علماو راغوښتي وو نو هغه چې عرس وکړو نو ورته غټ غټ علما یې او هسې فضول کار کې فضول خو نه خو زیاتي کار کې لګیا یې عرسونه هم شروع کړي چېرته درس تدریس شروع کړي دلته د دې مدرسې بنیاد مولانا غلام غوث هزاروي رحمت الله علیه ایښی دی او دا بیا قاضي فضل منان قاضي فضل دیان مولانا عبدالباري جان صاحب رحمهم الله سره وه مولوي صاحب زاخیلو کې مشر باچا صاحب سره مدرسو دې حضرات مشر باچا صاحب او قاضي فضل منان صاحب په دیوبند کې پاتې شي په دوره کې مې یو ځای پاتې شي نو دوی جرګه بوتله چې دا سبحان الله مولوي صاحب د مرزو دا زمونږ سرمایه وه تا سره امانت و اوس مرزو ته خپله ضرورت دی موږ له راکړه د دوی پروان هم راغلی وه بیا دا جرګه زما نیکه پسې تلې وه نیکه مې زمیندار و نیکه مې خپله خبره کوله وی چې دا علما ما پسې رالل وي زما د خپونه ځمکه وتښتېده چې زما سعادت ته ګوره داسې غټ غټ علما زما کور کې ناست دي وی چې دې د زیارت پر ورځ په چوټۍ راغی نو ما ورته چې هلکه دا پسې ته درغلي یو ته څه شی چې تا هغې ته نه کړي دي مولوي صاحب دې حضراتو ته معذرت وکړو چې زه د عمرزو دارالعلوم مهتممي نشم سنبالولی مهتممۍ کې به د وړو د روټۍ غم کې د چای غم به کې د پکي غم به کې د اوبو غم به کې د بیمارۍ غم به کې زه هلته مدرس یم بس خپل درس کوم او نور بېغم یم دا غمونه زه نشم اخیستی نیکه مې ورته ووایي بچې هغه مشران دي هغې درته ووایي د عمرزو کې د دې حضراتو خبره څوک نشي غورځولی زما زمیندار کور ته راغلی دي خو د دې نه پس هم تا د هغې خبره ونه منله نو ته مې زوی نه زه د پلار نه بس دا زما فیصله ده هغې نه پس مولوي صاحب مجبورا غاړه کېښوده او نیکه مې وي بار بار بیا راته وایي چې بابا په ډېر غټ غم دې واړولم دا مدرسه چلول دا ګوره اسان کار نه دی ډېر درځېده هغه کم ټیم چې حواله شوه دلته صرف یو حالو د هغې کې هم څه وخت په خټې لګېدلې وایي څه نه موټرو نه د بجلی تنظام و دلته یو کویو زما هم یاد شي او د ناستو کسانو به هم یاد شي برقه به دې ایسته او هغې کې به دې اوبو ورچولې او بیا به دې په ټوټۍ کې دغه ورکړی و به دې ایسته دغه تنظام دا څومره آبادي چې موجوده ده سیوا د دغه دیوال نیم نه دا ټوله د مولوي صاحب د برکته الله جل شانه د مولوي صاحب په لاس کړی دا ټول ثوابونه دا ما ته چې نن ناست یو او دلته جمعه کو څه کو دی کې را سره مولوي صاحب پوره شریک دی کو ته وایې چې ربه زه نه شریک کوم هم شریک دی اوس تا خوښه یې کو نه خوښه هغه پکې شریک دی دا بلډینګ ودرول دا آبادي جوړول بیا د دې نه په زرګونو طلبا ایستل قاضي فضل منان صاحب رحمت الله علیه ته یو ځل چا د مولوي صاحب په سر څه خبرې وکړې وایي چې دا د څنګه کس مقرر کړی دی هغه ورته وایي زما یې څه کې د پوره عمرزو عزت یې جوړ کړو عمرزو یې وښوله دارالعلوم یې دارالعلوم کو جاندار یې کو او زه حیران د دې مشرانو هغه فهم و فراست ته چې په ذاخیرو کې سبحان الله مولوي صاحب هلته مدرس دي هغې راوسته خپل کور کې قاضي طیب صاحب هم نور غټ علما هم په عمرزو کې وو هغوی وی نه مهتمم به هم تی دې مشرانو کې هم کمال و چې دې په کم عمرۍ کې وپېژنده چې دا د کار سړی دی او دلته به خپل ځای کېنه او دومره کار ته الله جل شانه واغشت او دومره خیر ته الله جل شانه خور کو پرون قاری بردل خان صاحب دعا له راغلی هغه وی د عمرزو کې چې د زنانو د تعلیم نوم هم نو صرف جهالت د عمرزو کې د زنانو د علم دا ترتیب او بیا د علم خول مدرسې وي د دې بنیاد د دې ذریعه مولانا سبحان الله صاحب دی نن کوڅه په کوڅه د زنانو مدرسه د ټولو کې دغه اجر دی د ټولو کې دغه اجر دی نن خبرې دي قیامت پر ورځ به ان شاء الله ووینو برکات به او ګوره برکات به اوس د مرګ نه پس پته لګي چې دا څومره برکت وي اوس پورې خو نه لګېده دا چې اوس موږ د برکاتو نه محرومه شو که نه او موړ ګیریږو هغه یو کس را سره تسلي راکوله
نو ما ته ګوره د مور غم خو چې کور ته راشي غمګین به دي کې د مور مرګ د پلار مرګ به دې په هر موړ کې د زړه په وینو جړی هغه یو لوی سهاری او بیا داسې پلار الله دې د هغه برکات په دې دارالعلوم په موږ باندې او په شاګردانو باندې قایم او دایم وساتي رونو مقصود د الله رضا مته استوي کنه نه په پیډ نومشتا نه په بورډ نومشتا نه په مهر نومشتا حالان کې ډیر زله ورته کسان وی چې عدالت ولا وی چې ورته وای چې په مهر خپل نوم لیکوي نه د بیا ریا کې راځي بشیر ماما د خدای په ګوبخ یو ورځ دلته چا پوسټر لګولې زرا دنه کېدم نا پوسټر والا ته وای وی زمون مولوی سے کو چرتم نه پوسټر لګاو نه اعلان کو نه دستاربندي وکړه دستاربندي کسی د مدرسې شهرت شو چاندو شي وی دې مونږ کو مدرسې بیا کا بیا روانه زمون مولوی سے پس خلق خپل راځي زمون مولوی سے پس خلق خپل را روان دي راځي ورونو دې موږ ته یو سبق پر خود مولوی سے چې موږ هغه سبق والو موږ خپل هم هغه شان جون تیر کو دا ما بخاری شریف پڑھاو در کوثر جی سے دی بچے مې پاګه کلاس کې نه سره یو ماشوم سبق ویلو نو د مړ پر وز راغلی د نو بیا مور ته ویل دي چې زه خبر نو چې مولوی سے هسپتال کې اډمټ ته یا حق ته خو ما دوه ورځې مخکې خوب ولید چې یو دوه ښکلې جینکې دي په شینکۍ کې ناستې دي او قالین جوړی پستنو په لاس وی زه ته چې داسې کوئ وی چې دا مولوی سبحان الله صاحب را روان دی راغله تیاری شروع دی مولوی او هغې قصه وکړه چې زه خبر هم نوم چې مولوی صاحب یا بیمار دی یا داسې سخت پاتې شوه دا خبره چې دا موږ یا دا څومره غټ غټ علما جنازې لرالل یا دعا لرالل بس ټول د مولوی صاحب تعریف کو یا زه اوس لګیم تاسو ته تعریف کوم نو دا موږ ځکه کوو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلی دي انتم شهداء الله فی الارض تاسو خلق پس مکه د الله گواهان یې تاسو چې د یو کس په باره کې خو وایې الله دغه باره کې ښه فیصله وکړي تاسو چې یو کس ته بد وایې الله دغه باره کې بده فیصله وکړي بل حدیث کې دي وجبت صحابه تپوس کې یا رسول الله ایش څه واجب شو نبی علیہ السلام وی جنت واجب شو صحابه وی څنګه ما د دې مړي په باره کې د خلکو نه د خو اوریدل بیا یو ځکه وی وجبت صحابه دوی څه واجب شو وی جهنم د بل مړي وی ولی ما د خلکو د خلینو د بد اوریدل خلکو د خلینو مې د حدیث مبارک کړي کله تاسو خپلوان مړ شي څوک اغه خو بیانوي فذكروا محاسن موتاکم پاتې شو دا چې بعضې خلک په زندګۍ ورپسې بد ویلی دي یا ته په خطا کې ویلي شوي دي نو د دې نه خو څوک هم نه دي خلاص حسن ابن علي رضی الله عنه وی د خلکو په خبرو باندې زړه مه دردوه د خلکو د خبرو نه خو رب کائنات هم نه دي خلاص شوي داسې خلک شته چې خدای پسې بولي داسې او رسول الله صلی الله علیه وسلم یو کس ماته وی بار سفر دوران کې یو پلان کې ځای کې دومره کتابونه د رسول الله خلاف لیکلي شوي دي پای کې دغه برایان عیسایانو لیکلي دي ما وی دا د حق نښه ده چې څوک مخالف وي خو ما د رسول الله په صفاتو کې قرآن نازل شوی دی هغه بس دی او کوې کتابونه نو د نبی علیه السلام په تعریف باندې دومره کتابونه لیکلي شوي چې صرف نومونه هم نشي یادولی امام ابو حنیفه له یو کس راغی وی چې زه ستاسو ډېر معتقد یم ډېر تعریف مې دی اورېدلی اوس دلر عالمه خو په لاره چې مې چا نه تپوس کو هر چا دې تعریف کو او زما تجربه دا ده چې حق کس وي د حق به خامخا څوک مخالفي د حق سړي به خامخا څوک مخالفي او ما ستاړو بد د چا نه ونرېدل امام صاحب ورته وي لږ دې بله محله کې هم لږ مزل وکړه بیا راشه چې هغې ته لاړ نو ټولې بد وي نو سړی بیا نور هم معتقد شو چې د واقعي لکه څنګه چې لکل فرعون موسی دی که نه لکه د هر فرعون دپاره موسی وي داسې د هر موسی د فرعون هم وي قرآن کې الله فرمایي وکذلک جعلنا لکل نبی عدوا من المجرمین بما دقه شان د هر نبی دپاره مجرمان دشمنان جوړ کړي دي نو دغه معامله د هر نبی وارث سره ني د نبی وارث عالمي عالم به مرزه کې ما دلته په منبر یو ځل مسله کړې وه مسله مې هم داسې نه وه کړې ما وی تاسو صرف نیانو پسې راغشتې ده چې یاره د سره قرباني نه کېږي نه خو ظاهره خبره خو ما چا دا تپوس ونه کړو چې منیجر سره یا رشوتخور سره یا سودخور سره دا تپوس څوک هم نه کوي په هغې یو کس و هغه به بیا دلته منزله نه راته ما پسې مونځ پرېښود دا مسله خو اوس د قرآن حدیث ته نو زه څه وکړم
زه به نه کوم. دغه شان د مہر مسله وه، هغې کې یو کس راغی فتوا یې غوښته، ما ورته فتوا وویله، ما نه پس لاړ بل مفتي له، هغه ته یې مسله بدله کړه. نو چې سوال بدل کې خو جواب سر کې بدل شو که نه، بیا به سلام نه اغوست. نو داسې د هر حق مخالفي داسې نشي کېدی چې حق به وي او د هغې مخالف به نه وي. دا سلسله د چلی، خو الله جل شانه د نیک کار نیکبخته خلک په زړه کې د نیکانو مینه اچوي، د بدبختو خلکو د زړه نه د نیکانو مینه وباسي. پاتې شوه دا چې په دې نیکانو باندې اخره کې بیماری راځي، بیماری سره د دې درجات بلندېږي. زمونږ د یمن څومره مشران دي په سختو سختو بیمارو وځي. زمونږ مولوي صاحب اخري هفته داسې سخته تېره کړې ده چې د بیان نه بار ما چې به ورته کتل ما زما د سر رګونه بشلیږي، کېدي چې دنه مخکې زه مړ شم. ډاکټر به راپسې بار بار راته وي لږو د کېږي نه پراپرو بسې دوه غمه به شي په یو کور کې، داسې سخته به وپې. ما ته وایي حذیفه څه به کوو؟ ما بس الله ته به توجه کوو، نور خو څه نشته. بیا مو ته دا حدیث وي واذا اراد الله بعبده الخير، دا د نیک سړي نښه ده چې په ده په دنیا کې سخته راځي. حدیث مبارک کې دی واذا اراد الله بعبده الخير، کله چې الله یو بنده سره د نیکۍ اراده وکړي، امسك عنه بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، په ده باندې په دنیا کې سختۍ راولي. واذا اراد الله بعبده الشر، کله چې بنده سره د بدۍ اراده وکړي، امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه، په ده باندې نرمۍ راولي، سختۍ پې نه راولي، آخرت ته ورلسم ډېر عذاب جمع کړي. ان عظم الجزاء مع عظم البلاء، ډېره غټه بدله هغه ډېر غټ مصیبت سره ملاویږي. نبی علیہ السلام فرمایي کائنات کې د ټولو نه غټې سختې انبیو تېرې کړي دي. چا تېرې کړي دي؟ او د انبیو نه پاک خلک څوک شته؟ نه. نبی علیہ السلام د وفات په وخت کې یو هفته داسې تبه کړې وه چې د بیان نه بار ده، غورځېده به، بېهوشه کېده به داسې. او د ټولو نه زیاتې سختې انبیو تېرې کړي دي، د انبیو نه ټولو انبیو نه زیاتې سختې محمد رسول الله تېرې کړي. ځان یې یاده او چې کله د محشر ورځ شي، چا په چین سکون کې جون تیر کړي، وي دی به وایي چې کاش د مصیبت زګانو ته کوم یو نام ملاویږي، ربه ما نه به د غوښې په قینچو کټ کړی وي، خو دا به د نن مالم دا بدله را کړی. بله مولوي صاحب چې بیمار شو داخل شو، نو د شاګردانو دلته او په دې کل پاکستان کې ځای په ځای خوارې مدرسې دي، ټولو ختمونه شروع کړل او دعاګانې ذکرونه، هغه ټول الله مولوي صاحب له جمع کړل، درجه په ورله بلند کړه، درجه په ورله بلند کړه. او داسې کسان جنازې ته را حاضر شو چې زمونږ زړه ته کافي تسلي پې میلاو شو. یقینا درته وایم زه چې اوس چاته م ګورم زه یم دیم راغلی دیم راغلی، هغه په خوله خو نه لړه کې ته شکریا ادا کو، زړه مې ډېر ټکور شو. دا ګورنر چې راغی دواله، ما ته تاسو ته چا اطلاع کړې وه؟ زمونږ نه د پلان سیاست کې چا سره داسې رابطه ونه، زمونږ بس دا تبلیغ او تدریس دي. اگر چې سیاسي پارټو کې څه د علماو پارټۍ دغه خوښې دي، دا نه وایو چې نه دي خوښې، خو سیاست کې هم نه کار ساتلی نه هم د چا نمبر ساتلی دی چې یاره دا به زمونږ په کار راشي. نو ما دې تاسو ته چا اطلاع وکړه؟ وی موبایل مې هسې جنازه وکته او د جنازې نه پس بس دا مې چې څنګه سار شي سیده بدله ځم، او وی په رب درته قسم خورم چې صرف د مولوي صاحب دواله راغلی، او دلته راته چا ووي چې اجازه سپي دې کړو، سپي وفات دی غلم ورشه. نو اول مې اړه و چې ورځم، خو اوس را باندې ناوخته دی کېدی شل د مور شي. وی چې دا سفر مې صرف مولوي صاحب له شي، چې دا سفر او دا راتګ مې صرف مولوي صاحب له شي. او الحمدلله ما ته یو کس وایي ستاسو د دارالعلوم قرضم ډېره ده او د جومات دا چت هم دی، وي د دې به دې ورته ویلي وو. ما پلار دا سبق نه دی راکړی. توفیل حاجي صاحب دا د ناستې تپوس ته وکړې د ګیس بل تېره میاشت 1 لاک راغلی و که نه، مونږ ورته مینت وکړو جي سپیکر به ووایو، وینا صادر به وغورځو، وینا بیا م ورته دومره توفیل حاجي صاحب وایي ده ته وایي کو چاته خپله ویله شي ووایه ګینې بس پرېږده. دی ورته وایي چې خلکو ته به څنګه وایو چې د مولوي صاحب رالیږلم، چې د مفتي صاحب دومره ووایي چې یاره ده ته حواله کې یا دا زمونږ د اړخ نه دی، نو ځه بس بیا د هغې صرف اجازت راکړه. د شپې به یې جړل او غوښتل به دا ټول طالبان یې ګواه دي یا عوامو کې چېرې چا شپې راغلي هغې نه تپوس وکړې، هغې ته د حقیقت پته ده. حقت سفر له تللی و، ما ته چېرته داسې نصیحت یا نصیحتنامه یا د نصیحت خط نه دی رالیږلی. سفر له تللی و، نو زما هغه کال پارسی کال و، ګلستان کتاب ما سره نه و.
نو دلته موږ ډېرو کتو میلاو نه شو نو هلته د ریونډ کې اغشتي او یو کس چې له پوره شوی هغه ورکړو چې دا ورکو په هغې کې یو کاغذ ټوټه ایښې وه او په هغې کې یې لیکلي وو بچې چې څه ضرورت شي د کور یا د مدرسې حالانکې زه ډېر وړوکی زما حجامت هم نو راغلی تقریبا چې بالغ بم نو دی راته لیکلي څه ضرورت شي هېڅ چا ته هم ووایه الله ته وایه مور ته هم دې ووایه چې ګورې د خپلوانو یا چا نه سوال ونه کړي خلک به وایي چې دې تبلیغ کې تللی دی نو ښځې اوس موږ ته لاس نیسي بچې موږ ته لاس نیسي چې څه سخته راځي الله ته وایه او یاد ساته بچې کو په طالبې کې دې د رب نه غشتلي زده نه کړل تر مرګه پورې به د خلکو لاس ته ګورې او کو په طالبې کې دې د رب نه غشتلي زده کړل د خلکو بادشاه به جوړ شي زموږ ډېر ضروریات دي خلک زموږ د ضروریاتو د وجې نه موږ ته ډېر کروڑپتیان وایي موږ په دې فخر کوو ولې نن سبا د علم نه زیات خلک د مالدار سړي قدر کوي زموږ هم بیا قدر سي وشي بله قرآن کې د دینداره سړي د صحابو مزاج څو قوله شوی دی هغه چې د خلکو نه سوالونه نه کوي او د شرم د وجې نه خلکو ته لاس نه نیسي لا يسألون الناس الحافا دا آیات ته مې سوچ کو آیات شو خلکو پسې نه پېچه زما مدرسې له دا وکړه زما مدرسې له دا وکړه دا به په طبیعت بوت جوړېده چې یو مدرسې والا به چاندې له پاسې وي دې سره خو به د عوام مړه کې راشي چې دا علما نه د خیرماران دي دلته عبدالرحمن مولوي صاحب ناست دی زموږ زوړ مدرس دی مشر مدرس دی اوس وخت کې زموږ د مدرسې هغه وایي زه وړوکی وم حفظ کې وم نو وي مولوي صاحب موږ ته اوړه کم شو دوکاندارانو بیا قرض نه راکول نو موږ وایي چې چانده به وکړو وایي چې دا کیدی نه شي چې چانده به وکړو کورونو ته لاړ شي خو الله انتظام وکړو خو رو به هم غواړم ګینې مدرسه ده طالب یې کوم زه الله د سوال مکلف کړی نه یم چې راکوي اوړه راکوي خو مدرسه د چلوم به چې نه راکوي طالب یې کوم سوال نه کوم چاته نه شم کولی بېګا راته چې وي چې یاره جمعه کې به خیر د سبا ووایو چې زموږ دې ځل بیا بل داسې بل داسې خبر رانه ووه د خولې نه خو ما یو جواب ورکړ ما وی اوس خو د قرضو کې ګیر وخت کې ارس زما په سر رالل دې ځکه زما رب به ما اوس ګوري چې دې د پلار په شان تندې ما ته ږدي کو نه خلکو ته سوال کوي ما تر مرګه به نو کوم کوشش به مې دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خپل صحابه ناس ته ټولګي ته ویل دي خو ډېر مجبوري شي تاسو ته به بار بس چاندې ونه کوم ان شاء الله خو خدای مکه بیا مجبور شوم همدغه چل به وکم چې وز د مدرسه به صرف د مانځک خدای دې هغه ورځ نه راولي او ان شاء الله نه به راځي مولوي صاحب به د دې دپاره دومره جړلي چې موږ ته به هېڅ رکاوټ نه جوړېږي زموږ د خپل رب نه پوره تقو ده بله یوه خبره کوم یو پسې بله را یادېږي ما ته ستاسو د وخت ډېر احساس دی خو زه چې بلې جمعې له موږ د روجې بیان وکړو چې دې خبرې نه وځو یو خبره الله اخري پرون درېیمه وه د درېیمې په سار تاسو ته پته وریځ وه ما له یو درې علما رالل د مولوي صاحب شاګردان دي زما هم شاګردان دي ډېر خدمت یې په هسپتال کې هم کړی دی ما ته وایي جي اندازه د باران ده د ټینټ والا سره یو برساتی میلاویږي چې باران ترې نوځي هغه راوغواړئ ګینې وروستو به خلک ډېري او ډېره به ګرانه شي راته ما ورته په ګلاس کېښود ما مولوي سبحان الله صاحب ټول عمر د الله په نوم لغړېدلی دی دا هغه چاته پته لګي چې څوک تبلیغ کې بسترې ګرځوي دا بریلیان او دا خلک یې وباسي او کله سپور او کله ستغه او کله څنګه ما وی رب دومره نه کوي چې د هغه د مېلمنو اکرام ونکړي باران ونه درئ وی جي موسمیاتو والا ویلي دي ما وی دقه به هم د رب دروغ کوي اقه الله وکړل وی 12 بجې باران خولی دی د رزړو یو کس راغی ما ته وی مانځو پورې باران نو چې څوک په الله غیرت وکړي که نه الله بیا ګوره د هر چا نه زیات غیرتي دی الله دې د هغې د سورې د هغې د برکات سورې خو موږ نه لاړ هغې د برکات ته الله زموږ په سر باندې قایم و دایم وساتي دا دارالعلوم نه چې یو ګلشن جوړ کړی دی رب کائنات ته تر قیامته پورې په اخلاص سره موږ له د دې د چلولو توفیق راکړي او چا د مولوي صاحب سره په څه قسمه مرسته کړې ده په دارالعلوم کې کړې ده په ده کې هغې ته خو به هسې الله ورکوي خو زه د خپل دغه خواهش اظهار کوم څوک جنازه کې شریک شوي دي په قسم مې د په ربي د زړه د وي او یو رګ نه او د زړه نه مو ته دعاګانې خېږي او الله د هغې له بدلې ورکړي او هغه شرکو له دي د جنازې دا شرکت الله د بخشش ذریعه وګرځي او الله دې زمونږ د خپل منځ کې مینه محبت قایم او دایم وساتي الله هم د هغې سره په جنت کې یو ځای کړي